مرګرو مشرانو عزتمندو السلام علیکم خو د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو مشرانو لخوا د ضلعي چیرمن جنرال سیکرټري او د هغوی ټولو ملګرو ته په یو کامیاب میټینګ باندې مبارکي ورکوم. ډېرې مودې پسته په تیورګله کې موږ پروګرام وکړو او زه په دې ډېر خوشحاله یم چې ډېر ښه پروګرام وشو، ډېر ښه میټینګ وشو. دلته کې چې تاسو په کم ګڼ تعداد سره زموږ استقبال هم وکړو، موږ هم چې کومه مینه راکړه، کم عزت هم راکړو. ستاسو دا مینه، ستاسو دا عزت به همیشه موږ یاد ساتو. زه په دې موقع باندې هغه ګڼ شمېر عزتمند مشران چې کوم نن موږ سره په قومي وطن پارټۍ کې د مختلفو پارټیو نه شامل شو، هغوی ته هم د خپل لخوا او د قومي وطن پارټۍ د ټولو کارکنانو د لخوا او خصوصا د ملي رهبر جناب آفتاب احمد خان شیرپو صاحب د لخوا مبارکي م ورکوم، هرکلی م ورته وایم او دا یقین دهاني ورته ورکوم چې انشاءالله یو ځای به د پښتون قام د ترقۍ د سوکالۍ لپاره جدوجهد به کوو او انشاءالله دا کام به د ترقۍ په لاره وړو. عزتمندو، ما نه مخکې ملګرو خبرې وکړې. که موږ وګورو نو د دې موجوده حکومت تقریبا 3 کاله په ټول ملک کې حکومت وشو او تقریبا 8 کاله زمونږ په صوبې کې د دې حکومت وشو. تحریک انصاف حکومت کې راتلو نه مخکې ډېرې وعدې کړې وې. د نوې پاکستان جوړولو خبره یې کړې وه، د مدینې د ریاست بنیاد ایښودلو خبره یې کړې وه، د 1 کروڑ نوکرو ورکولو خبره یې کړې وه، د 50 لکه کورونو جوړولو خبره یې کړې وه. خو زه نن ډېر د افسوس سره وایم چې په دې 3 کاله کې د بحرانونو نه علاوه د قوم څه ونه لیدل. اول د اوړو بحران راغی او قیمت د اوړو داسې ځای ته ورسېد چې د غریب د وسه ووتل. د هغې نه پسته د چینو بحران راغی او د چینو قیمت هم چې دی داسې ورسېد داسې ځای ته چې یو غریب یې سوچ هم نشي کولی. د هغې نه پسته د تیلو بحران راغی چې چېرته دې نه مخکې داسې چېرته نو راغلی. بیا د هغې نه پسته په دې 3 کاله کې خو مسلسل د ګرانۍ بحران چې دی هغه خو د روزانه په بنیاد باندې راځي او اوس دا خدشه ده چې د جولای میاشت نه به د بجلی او د ګیس بحران شروع کیږي او داسې بحران به راځي چې 18 غنټې او 20 غنټې لوډ شیډینګ به کیږي. مونږ دې سلیکټډ حکمرانانو نه دا تپوس کوو چې تاسو دې قوم له څه ورکړل، تاسو کومه وعده سرته ورسوله. د هغوی تقریرونه چې وورو نو د هغې په مطابق خو ملک ډېره زیاته ترقي وکړه. زه په داسې بجټ باندې څه وکړمه، زه په داسې تقریرونه باندې څه وکړمه، زه په داسې کابینې باندې څه وکړمه، زه په داسې حکومت باندې څه وکړمه چې په هغې کې د غریبانانو مسایل نه حل کېږي، د غریبانانو په مسایلو کې اضافه کېږي. په هغې باندې مونږ بیا څه کوو؟ نن د افسوس خبره خو دا ده چې دې نه مخکې که تاسو کتلو نو د وزیر اعظم به بار بار دا وې چې ګرانۍ طرف ته به اوس مونږ توجه ورکوو. کله به یې ویل چې کمیټي مې جوړه کړه،
هغه به دې باندې نظر ساتي، کله به یې وایي چې ټایګر فورس مې جوړ کړو هغه به په دې باندې نظر ساتي، کله به یې وایي چې زه په هفتې کې یو میټینګ په دې باندې کوم او په ګرانۍ باندې به په خپله نظر ساتم. خو حال اوس دې ته راغی چې د هغه یو وفاقي وزیر چې کوم د بدقسمتۍ نه د دې صوبې وزیر اعلان پاتې شوی دی او هغه دا وایي چې ما ته غربت وښایه، ما ته خو نه ښکاري. ګراني چې دا د اپوزیشن پروپاګنډه ده او دا چې دی دا صرف پروپاګنډه ده او نوره ګراني نشته. زه ستاسو په وساطت دغه وفاقي وزیر نه تپوس کومه چې ستا جوړې په خپل کلي کې او په خپل علاقه کې د ورکرانو سره او د نورو غریبانانو سره او نورو عوامو سره جوړې رابطه نشته. کني نو هر کس په تا ته دا ویلو چې ګراني ده او دومره ګراني ده چې زموږ د وسه بار وتې ده، داسې ده مګر وکړه. مانه مخکې رسول الله خان خبر وکړه چې داسې ګراني ده چې سهار چې کوم شی واخلو په ماښام هغه قیمت باندې موږ ته نه میلاوي او واقعي د شړې رجیبه صورت حال روان دي. بل خواته داسې صوبایي حکومت راته میلو شوی دی چې اړو ښکاري نه. نن پورې خو موږ چېرته ونه لیدل چې یاره د صوبایي حکومت کوم څه قدم اوچت کړي. که ملکنډ نه د وزیر اعلی تعلق دی، د ملکنډ نه د مواصلاتو وفاقي وزیر تعلق دی، خو د بدقسمتۍ نه سی پیک په شانتې غټه منصوبه چې کوم ته به خلکو وی چې یاره دا د پاکستان تقدیر به بدلی به زمونږ په علاقه تیریږي، خو د هغې فایده چې ده هغه زمونږ صوبې ته نشته او خصوصا ملکنډ ډویژن ته نشته. هغه منصوبې چې کوم تیر حکومت وی چې موږ به پکې اچو په دې حکومت کې ډراپ کړی شوې، لرې کړی شوې او بیا هم وزیر اعلی صاحب وایي چې نه موږ لګیا د هغې لپاره کوشش کوو او میټینګونه به کوو به. پرون نابله ورځ ما د هغوی یو بیان کتلی چې وایي چې یاره موږ به د دیر او د چترال دا روډ چې دی دا په سی پیک کې اچو. وزیر اعلی صاحب ستا خو 3 کاله تیر شو، کال یو نیم کال دې پاتې دی چې اوس پرې تا پکې وانه چول نو کله به په دې دا منصوبې چې دې ته به په دغه کې اچې. دغه شانتې که موږ وګورو د صوبایي حقوقو په حوالې سره مونږ ته د صوبایي حکومت هېڅ قسمه کارکردګي نه ښکاري. هغوی که وګورو اوسه پورې اوده پراته دي. د بجلۍ په مد کې چې زموږ د صوبې کم حق جوړېږي، کمې پیسې چې موږ ته میلاوېدل پکار وو په دې 3 کاله کې موږ ته میلو نه شوې. تقریبا 140 ارب روپۍ کمې زموږ صوبې ته میلو شوې په دې 3 کاله کې. دې نه مخکې خو به دوی دا ویل چې مرکزي حکومت د بل چا دی او هغوی موږ ته مشکلات جوړوي. اوس خو مرکزي حکومت هم د دوی دی، نو اوس پکې څه مشکلات چې دی د موږ ته دا وزیر اعلی وضاحت دې وکړي او دې ښایي چې ولې دې صوبې ته د دې صوبې خلکو ته خپل حق نه میلاویږي لګیا دی. بیا دغه شانتې مونږ ارزانه بجلی پیدا کوو، د خپل ضرورت نه زیاته بجلی پیدا کوو، خو ټولو کې زیات لوډ شیډینګ هم زمونږ صوبې کې کېږي. د دې جواب دې مونږ له راکړي چې د دې نااهلي چې ده دا په مرکز کې ده او که دا صوبې کې ده. ځکه مونږ ته خو داسې ښکاري چې دا صوبایي حکومت چې دی دا ریموټ کنټرول په ذریعې د اسلام آباد نه چلیږي لګیا دی او د صوبایي حکومت هېڅ قسمه حیثیت نشته او هېڅ قسمه څه دغه نشته. نن همدغه وجه ده
چې موږ وګورو نو پښتنو کې ډېره زیاته مایوسي ده. د مدینې د ریاست دی خبره کوله، نو آیا مدینې ریاست داسې وي چې 25 ورځې په جاني خیلو کې خلکو د خپل مشرانو جنازې په روډ باندې ایښې وې او د هغوی سره خبرو له څوک نه تلل، حکومت د هغوی تپوس نه کو؟ آیا دا د مدینې د ریاست بنیادي خدل دي؟ نن همدغه وجه درونو چې کومه خبره مونږ د الیکشن په وخت کې کړې وه چې دا سلیکټډ حکمرانان د قوم مسایل نشي حل کولی، نن هغه خبره ثابتېږي چې دا نااهله حکمرانان دي، دوی ته د عوامو د مسایلو هېڅ قسمه تدارک نشته. او همدغه وجه ده چې د پی ډي ایم د پلیټفارم لاندې قومي وطن پارټي د اپوزیشن د پارټو هغه تحریک حصه ده چې دې لپاره لګیا دي چې صحیح معنو کې د ملک کی جمهوریت تم راشي، شفاف انتخابات دی وشي، د قوم اصلي نمائندگانو ته حکومت حواله کړی شي او د ملک او د قوم صحیح خدمت ته وکړی شي. همدغه وجه ده چې 4 تاریخ باندې دا کومه جلسه چې ده دا یو اهمیت لري، چونکې ستاسو ډیویژن کې ده. ما دا غوښتل چې زه په خپله راشم، تاسو له باقاعده دعوت هم راکړم، د ضلعې ملګرو ته، د حلقو ملګرو ته. دا زه ویل غواړم چې په دې کې یو بھرپور شرکت کوي. تاسو ته مې دا اپیل دی چې تاسو پکې بھرپور شرکت وکړئ، ځکه چې دا جدوجهد چې دی دا د عوامو لپاره دی، دا د پښتنو لپاره دی، دا د قوم کې جمهوریت راوستلو لپاره دا جدوجهد دی. او دا مې ویل غواړم چې کومې پارټو دې کې د دې تحریک حصه جوړ نه شو، د تحریک نه وروسته شو، لرې شو، هغوی د ملک کې جمهوریت ته نقصان رسولی دی. دغه هم تاسو ځان ته مخامخ کېدی. زما اشاره چې کوم طرف ته ده هغه تاسو پرې ښه پوه شوئ. هغې پارټو چې کوم نقصان ورسو هغه په خپل ځای دغه مخامخ ځان ته ایښودل پکار دي. مونږ کم از کم چې یو جمهوري پارټۍ سره تعلق ساتو، د دې پښتون قوم چې خدمت کول غواړو، مونږ کله هم داسې قدم نه شو اوچتولی چې هغې سره جمهوریت ته نقصان ورسي. نن همدغه وجه ده چې تاسو ته دا اپیل کوو چې په 4 تاریخ باندې به په ګڼ تعداد سره په دې جلسې کې شریکېږئ. انشاءالله دغې نه به بیا یو تحریک شروع کېږي به، څنګه چې مخکې د پی ډي ایم جلسې شوي وې او عوامو پکې ډېر ګڼ تعداد کې شرکت کړی او د هغې یو پریشر په دې حکومت باندې جوړ شو. بیا به هغه پریشر به جوړو به او هغې پورې به پارام نه کینو څو پورې چې دا عمران نیازي مونږ دغې کرسۍ نه لرې کړي نه، دا سلیکټډ حکومت مونږ ختم کړي نه. عزتمندو، ما ته الیکشن ګورې ډېر لرې نه ښکاري. ما ته داسې ښکاري چې د دې کال په آخر کې به جنرال انتخابات وي او پکار ده چې هغې لپاره مونږ تیاری شروع کړو اوس نه، ځکه چې دا حکومت چې دی دا د عوامو زور مخامخ نشي ودرېدی او دا چې دی اوس مکمل طور باندې ناکامه شوی دی، دوی خپل نااهلي ثابته کړې ده. اوس عزتمندو ورور خبر وکړه چې مایارو کې چې کله پروګرام ته اږدې بلکل زبر اعظم ما انشاءالله د دیر ګوټ ته بیا پر دیر او لور دیر سره د شهید وطن حیات محمد خان شیرپو یو خپله مینه وه. د هغه د دې ځای لپاره خدمات هم چا نه پټ نه دي. انشاءالله زبر اعظم او کلي په کلي به تاسو سره ګرځم به او ټولو خلکو ته به جرګه کېږو به او دلته کې به دا قومي وطن پارټي چې ده دا به یو مضبوط قوت په جوړو به انشاءالله یو ځای به ګرځو. دې نه مخکې چې خپلې خبرې ختمې کوم
مرزا باچا زمونږ یو ډېر ښه ملګری دی د زړه اپریشن یې کړی دی الله تعالی د هغوی له صحت ورکړي د هغوی لپاره به موږ ټوله دعا به هم کوو به او الله تعالی دې زر چې هغه موږ کې دلته موجود وي او موږ سره فعال کردار ادا کړي دغې لپاره به موږ دعاګو به یو زه د ټولو ملګرو یو ځل بیا مشکور یم په دې موقع باندې یو خبر رانه پاتې ده